الحمدلله دا مو وایا چې په کومه مسله کې نه کنه په کومه مسله باندې دلایل سره به ان شاء الله په دې کې بغیر د کتاب نه تاسو خبر الکوم په دې کې وزر تکینه په دې باندې صرف یو خبر جواب راکې په کوم باب کې پیش کړی نه دا راته په کوم چیز کې پیش کړی دا ور هغه یو باب لیکي کنه یار کتاب پیش کړی کتاب په قرآن کې الله فرعون پیش کړی د کتاب نه دی زه ته په کتاب کې په کوم باب د دې وضاحت راته یار په دې صفحه نمبر زه ته وایم کنه الله په قرآن کې په صفحه زه وته ته چې الله په دې دغه سره په دې مناسبت سره د شیطان لفظ راوړي په دې مناسبت سره د فرعون لفظ راوړي په دې مناسبت قانون راوړي صحیح شو لګا دا خو به ته ماته ښه کنه چې ډاګي بابا جی دا په کوم حالت کې پیش کړي په کوم باب کې پیش کړي دا راته وایي صرف ور زه تاسو هم زه تاسو غلط نه زه تاسو خبره کوم ګوره مرسه خبره زه تاسو دې ته پوس کوم چې ډاګي بابا جی حواله دې پیش کړي کنه په اعتقاد کې په کوم عقیده کې ذکر کړی دا په باب الاعتقاد په کوم عقیده کې باب الاعتقاد لاندې عقیده ذکر کړي په کوم عقیده کې ذکر کړي چې کوم وي اصح العقائد یار اصح العقائد کو ته ماته پیش کنه چې شه دې عذاب قبر کې پیش کړی دا په سماع الاموات کې پیش کړی دا مسله حیات النبی کې پیش کړی دا په توسل کې کوم عقیده لاندې ذکر کړی توسل کې ذکر کړی اوس اور مطلب اور ګوره ډاګي به بجی وای کنه یو عبارت تاسو دا پیش کړی دا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور صحیح شو دا عبارت تاسو بنیادی عبارت د پنځپیرانو دای چې دا عبارت پیش کوم جمعیت والا مشرکین شو دا د دوی بنیادی عبارت دی ابل خبر زه نه زه ګوره حضرت ته ماته یو عوام پوي قبل طرف ماته ګوره ته خپل ته مولوی صاحب ګډ وډ کېږي باندې نه ګوره مولوی صاحب نه ته هي تاسو خبر مولوی صاحب ګوره مولوی صاحب ګوره زتا زنا خاموش ګوره مولوی صاحب زتا ته ما خبره وره زتا ته دا تاسو اصل کې د دوه عبارت ولې لږ خبر شه یار مولانا باب وضاحت دي خلکو ته وکړه دا وای باب التوسل وضاحت وکم زه ته خیم ګوره مولانا تم براکه کنه تخته خو باندې ګوره محترم او دا وای باب التوسل څه مطلب دی اول نمبر د وسیلې اقسام ذکر کوم دا غینه پس د وسیلې معنی ذکر کوم یار زه څه کنه باب التوسل لفظ معنی یار د توسل باب د وسیلې باب د وسیلې باب نه دا توکی ورته د وسیلې باب کنه دا پښتو کې درته وایم مولانا پتا خو مولانا زه تاسو سم شه یاره د وسیلې باب دا خو هغه انګلیش دی انګلیش مالا بل جوانه راځي مولانا ته باب التوسل څه معنی ده زه درته پیش کوم کنه ماما بابا ګوره ته لږ توجه وکړه زه ته توجه لږ صبر مولانا دا ګور عوام کویږي تعلیم مفتي سیبا ته د چا سره باس کې د خو تیر کال مانه د اختر مونږ زده ک د ته د اختر مونږ بس لګ مولانا بس ته ډیر केने भाई केने टोल यार ओए مولانا ما توجه केने تاسو شور مکوئ زه تاسو شور مکوئ مولانا خاموش تاسو به خاموش کینې زما توسل د وسیلې باب التوسل او د وسیلې باب یو مقصد دی کنه نو بای هغه په اردو عربي کې لیکل زه ته پښتو ترجمه کوم نو ته پښتو ترجمه نه پوهیږي یار نو دغه خو دا کنه نو زه ته وایم کنه د وسیلې باب یار باب التوسل قران الکریم سمانه ده قران زه ته وایم کنه نو ته غوښه شک کنه د تکم درته وای د کوم توسل معنی ته کوم توسل په څو قسمه دي وسیلې معنی څو قسمه ته وکم ګورا زه کوم زما من توسل وسيلا الى الله اي تقرب به تقرب ته ویم کنه ته چپ شکنه یار ته خو دغه مخکې ځدانګ زه ته ویم الکسان سوچ وکړه چې خبره پوه نه شول به لا شګه تا باندې خورا روانه دي کنه زه ته پوس کوم زما واست ګوره مولانا زه ته ویم ګوره زما واست په وسیله کې اختلاف شته کنه په کوم وسیله کې درته معنا تکه وسیله کوم وسیله زمون قسمونه ته کوم وسیله چې په کومه مسله کې نه کنه په کومه مسله باندې دلایل سره به ان شاء الله په دې کې بغیر د کتاب نه تاسو خبر الکوم په دې کې زموږ مست اختلاف دی زه ته د هغه وسیله کې اختلاف دی چې ما واست په کوم ډاګي شیخ صاحب راه نقل کړی دی ډاګي شیخ صاحب نقل کړی نه ته پوهیږي نه ګوره ته زما خبره وره مولانا زما واست 15 قسمه توسل دي څلور قسمه کې زما واست اتفاق دی هغه کوم قسمونه دي او 15 کې زما واست اختلاف دی هغه کوم قسم اختلاف دی غلطه بیان کا زه ته وایم چې کوم ډاګي را نقل کړی دی هغه کوم را نقل کړی هغه کوم دی
هغه کم یو ده ها شرکی او کفري وسیله کم وي وضاحت وکړه وسیله معنی څنګه وسیله د فکر واست بغیر د وسایل موږ وسیله غواړو وسیله وایي څه ته ګوره یو سړی زندې او دا غني وغواړي په دې باندې ټول علما متفق دي کنه وسیله خدا کنه وسیله ده کنه یو سړی چې مړ شي دا ته تمام متفق ها وایا صحیح یو سړی چې مړ شي هغه به محتاج شي څنګه چې عام دا دوام کیږي د عاجز ته دعا وکړي ها پېښ پی نه ډاګي و چې د غمړې نه هم کوتل شي ګوره غلط بیانې مکوئ ګوره محترم زه اوس په کوم کنه زه د خپل عبارت باندې په خپل پویګم ته د پویګ نه ګوره د زه درته خیم کنه لکه صبر وکړه نو پوی کوم دي کنه ګوره زه دې پوی کوم کنه ته ولې منډې ګوره دا خو اصول دي کنه چې د انسان د عبارت بداغه د عقاید مطابق اخلو دا پویږي کنه ډاګي بابا جی اخیری تحریر هم تاسو ترخم چې زما د کتاب مقصد اقا معتبر د کوم چې د علماء دیوبند د عقاید مطابق وي کله دین علاوه یو سړی بل مطلب اخلي ک پنځپیری اخلي بل سړی بریلی اخلي قطعا دا معتبر نه دی د تحریر ما سم شته دی مفتی ندیم صاحب تلی کړی دی قاری کرم الحق صاحب تلی کړی باقاعده هغه ویډیو مشته موږ سره ښه شته دستخط هم بشته اول نمبر خبره د ډاګي بابا جی د عبارت په اقا مقصد معتبر وي کوم چې ډاګي بابا جی د عقاید د علماء دیوبند عقاید سره مطابقت کوي خاموش وره خبر زوره زته ما ګوره ستاپ ما ته ویل د معنی ما پنځپیران سبا سو پنځپیران په دې شعر باندې او اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اصحاب القوم ما يستمد في حياته بعد مماته په دې باندې هغه وایي چې جمعیت علماء اسلام ول مشرکین دي ما په دې باندې د دې مد مقابل جواب لیکلو ک په دې ظاهري عبارت باندې راسګین مال پنځپیران کافر دي ما دا فتوا لګولې د دې جواب کې ما لګولې ما به دغه عبارت پیش کړو چې تاسو سن نلوي وای په صفحه نمبر 508 جلد نمبر 1 باندې ندای حق چې نبوت او رسالت دا د روح صفت د جسد او انصریف کې شامل نه دي مال پیغمبر باندې کوم غلی یا ایه النبی دا چاته خطاب دی مال د دې آیاتونو مطابق د قرآن د نصوص نه منکر نه سي اول نمبر دا عبارت شاه ولی الله رحمت الله علیه په فتاوی عزیزه کې شاه عبد العزيز رحمت الله علیه فتاوی عزیزه کې نقل کړی دی هغه درې مطلب خبر اوره اذا تحيرتم في الامور صفحه نمبر 64 باندې دی 164 باندې چې درته نه خیم کنه بهم راشي ما شکست دی دویم نمبر خبره ګوره اوس ما خبره اوره تصویر ته اوس خیم ورګه ما پوره خبره باور ګوره خپل عادت باندې کې ګوره خبره اوره اول نمبر خبره دا ده چې شاه عبد العزيز رحمت الله علیه نقل کړه فتاوی خبره پوره شوه ورګه کنده پوره ده مطلب ما عوام نه پوي کړه ته پوره شوه هغه وای چې دا نقل کړه د دې درې مطلب بیان کړي اول نمبر مطلب دا دی چې کله تاسو په یو مسله کې تاسو ته یو مسله را پیښ شي په مسله تاسو حل کولای نه شي نو هغه وای د وخت کې د قبرونو ولا مدد غواړي فقهای کرام طرف ته راشي چې هغه په څه فیصله کړي په حق باندې خبره واخلي یو مطلب دا دی ور خبره دا دی هغه وای اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اصحاب القبور چې یو مسله تاسو ته پیښ راشي تاسو پای کې فیصله نشي کولای په خپل منځ کې خبر والله فیصله هغه بابا وای هغه کسان کوم چې په قبرونو کې پراته دي هغه علم تلاړ شه دا مطلب دی ورګه اول مطلب واخله یعنی فقهای صحابه پوه شو دا یو نه یا دا خو ما یو مطلب بیان کو کنه لږ صبر وکړه یو مطلب موږ دا یو مطلب بیان کو چې تاسو ته لاړ شئ فقهای کرام طرف ته لاړ شئ دویم نمبر مطلب وای دا دی چې کله تاسو په مسله کې پیښ شي دنیوي مسلو کې نو ظالمانو د قبرونو ولا لږ مدد غواړي چې هغه د دنیا نه تللی د دنیا مسلې هغه حل کړی دي وای څنګه چې د هغه نه پاتې د قشنتانه پاتې دی دوی نه مدد واخله دا مطلب دی ور خاموش دریم نمبر هغه پیښ کړي په باب د وسیله کې وسیله د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت په نسبت بالکل توسل بذوات الفاضله جایز دي کته ناروا غني په توسل بذوات الفاضله باندې یو حدیث دا سره چې توسل بذوات الفاضله شرکی دا دا مطلب زموږ د عبارتونو دي ته په جنې مان درته پیش کړی دی وستانه تاسو کوم وستانه تاسو ورګه کنه یو عبارت بس ما یو بستای یو خبره لږ ماته ورې یمن یو عبارت بستای یو بس وسره تداوي اوس دا تاسو کوم یاره یو عبارت خو تاسو پېښ کوم کنه ګوره مولانا ورګه کنه یو مال هټي راکې یو اعتراض د زمام کنه زمام پتا یو اعتراض دی زمام پتا یو اعتراض خوشته کنه حق می جوړیږي کنه ستا کتاب ام دقه ندای حق کې لیکي ګوره هغه وایي کنه اول نمبر خبره دقه لیکي حالانکه دا کفري عقیده د کفري پیژنې کنه چې دا لیکي چې دا نبوت او رسالت دا صرف د روح صفت دی د جسد او انصری صفت نه دی زه دې له خبر لرو سره اعظم خبر روښنايه چې د کومې مخکې و خبره دا وکړه چې محمد خبره کړې دا یو خبره کومه مولانا څنګه
وړو ماشومان دي داخلك هنا وخلك مناظرين وصول لخبري مناظرين وصول لخبري كذا خبرك يوم كسوة لي كمان كنت تيجي تعمل تيجي ما مشكلة تو تشبك مناظرين وصول لخبري مناظرين وصول لخبري وصول لخبري وصول لخبري سن وصول سني عبارات حل عبارات حل ما توكي ما توكي عبارات حل كينا